د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي چې په پاکستان کې د پښتنو سره ظلمونه کیږي، بیوسه شمارل کیږي، خو پښتانه بیوسه نه دي بلکې تقسیم دي او د خپل قاتلانو ملګرتیا یې شروع کړې ده. د نقیب مسجد د وجنې د قضیې په فیصله کې د روانور د بری کېدو د فیصلې په ضد په پیښور کې راجوړې احتجاجي غونډه ته په وینا کې منظور پښتین ویل چې روانور د پښتنو په وړاندې هیڅ نه دي، خو پښتانه په فکرونو، په سیمو او خیلونو تقسیم دي او دې تقسیم دښمن ته موقع ورکړې ده چې اختصال یې وکړي. هغه ویل چې د پښتنو قومي فکر نشته ځکه اتحاد یې نشته، نو د داسې قانونو انجام همداسې وي کم چې د پښتنو دی. پښتین زیاته کړه چې موږ نور ریاست ته نه جاړو، نور قام ته جاړو چې قام را یو شو د نړۍ یو بلا پر ظلم نشي کولی. نور د پښتنو د کورونو مه ته د اتحاد د پاره کینو، کو پښتون قام متحد شو په دنیا کې چې څومره خوم زموږ دښمنان دي کو څومره زورور وي، د ټولو خلک په اتحاد کې پروت دی. د نوموړي په خبره کو پښتانه یو شو بیا به خپل جون، خپل خوره، خپل ولس بچ کړي. د دې خورې نه به دښمن اوزي. دا د یو روانور خبره نه ده، دا د نظام خبره ده. پښتین وویل چې په دنیا کې کو څوک یو ملک چلول غواړي نو چې څوک بې انصافي او جرمونه کوي نو هغه نیسي او سزا ورته ورکوي. خو په پاکستان کې مسله بل ده، دلته چې څوک جرم کوي، قتل، اغواکاری کوي او آئین نه مني هغه بری کیږي، عزت ورکول کیږي، او چې څوک یې مني هغه نسکورول کیږي. نو موړي ول چې دلته د ولس د عدالتونو نه تمه وه چې کو نور نه وي انصاف به ورکړي، خو نو موړي تور ولګولو چې د نقیب مسجد په وجنه تورن روانور چې قتلونه یې کړي هغه بری شو. په 30 جنوري د نقیب مسجد په وجنه تورن روانور عدالت سره د نورو ملزمانو بری کړي وو. پی ټی ایم د روانور د بری کېدو د فیصلې په ضد پرون د شروع یعنی د چهارشنبه پرواز 15 جنوري احتجاجي مظاهره اعلان کړي وي. په پیښور، اسلام آباد، ډیر اسماعیل خان، کراچي او بلوچستان کې احتجاجونه کړي وو. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب مسجد د کال 2013 په 13 جنوري په کراچي کې په یو پولیس مقابله کې وجل شو. کومه مقابله ته چې د پولیسو ګډه پلټنیزه کمیټه جالي ویلي وو. خو دوه ورځې وړاندې د کراچي د ترهګرۍ په ضد یو عدالت د نقیب مسجد په وجنه تورن په خواني پولیس افسر روانور سره د نورو ملزمانو په دغه قضیه کې بری کړي دي. د نقیب مسجد کورنۍ وکیل ویلي چې عدالتي فیصله به په های کورټ کې چیلنج کوي او یا د فیصلې ته په ټولنیزو رسنیو سخت غبرګون ویل شوی چې دا د انصاف قتل دی. خو روانور د فیصلې وروسته ویلي وو چې په هغه د دروغ مقدمه جوړه کړې شوی و او هغه په انصاف ترلاسه کېدو کې کامیاب شوی دی. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400 د پښتون